بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو په څنګ کې مې ناست دی شاهنام خان کوم چې د هیومن رایټس کې پی ډایرکټر دی. خو کتونکو مونږ د هیومن رایټس نه ډېر زیات توقعات ساتو چې یاره دوی دلته کې خاموش دي، هلته کې نه دي، دلته کې نه دي. خو مونږ یې وینو چې خپل وس کوي. خو بدمرغي دا ده چې په دې ملک کې د وزیر اعلی نه اورېدل کېږي، د وزیر اعظم نه اورېدل کېږي. نو د هیومن رایټس په د یو عام کس یا د یو عہدیدار څه ورول شي. د هغې وجه دا ده چې د بتي یو سیسټم په دې ملک کې روان دی. بس سړی تختولی کېږي او بس هلته کې اړي موړي ده هغه ترېنه واغستی شي. تېره ورځ شاهنام خان چې کومه ایشو روچته کړې ده هغه د تورنزو فضل نومې یو ځوان دی چې هغه تختولی شوی دی او وتړلی شوی دی. تاسو شاته ګورئ چې په کم ناترسۍ سره هغه وخي او ډیمانډ کوي. ډیمانډ چې د چا نه کوي نو د مور نه کوي، د خور نه کوي. په دغه مور خور چې څه تېرېږي هغه شاهنام خان د نږدې نه کتلي دي او ځکه دغه ایشو روچته کړی دی. تر نن ورځې پورې په منډه کې دي او نن دغه کامیاب شو چې FIR پکې خوم وشو. دا یو ډېره مهمه خبره چې نن په دغه کې FIR شو. خو د هغوی نه ډېر زیات په لکو روپۍ ډیمانډ شوی د هغوی کره کور کې کټ هم نشته دی. نو دغه ټول ایشو حوالې سره شاهنام خان چې کوم APC راغوښتې ده نو د ټولو مخکې خو زه خپل کتونکو ته دا وایم چې دا ویډیو صرف د پزل دپاره مه شیر کوئ او په دغه پروګرام کې صرف د پزل لپاره شرکت مه کوئ. په دې لږو ورځو کې شاهنام خان کله دا ایشو روچته کړه نو یو شمېر داسې خلک چې هغه غیب شوي دي او د هغوی نه د پیسو ډیمانډ کېږي او اوس څه نشته دی نو هغه هلته کې ګیر دي. شاهنام خان ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. څه لایحې عمل هم جوړ کړی دی د دې نه پس ډېره مهرباني الیف خان ور تاسو ما له دعوت راکړو دې پروګرام له تاسو ټایم راویستو دا پروګرام هایلایټ کوئ. تاسو زه ستاسو شکریا ادا کوم، ستاسو ټول ټیم شکریا ادا کوم. الیف خان رور دا نن سبا به زه دا خبرو کوم چې دا کم ایشو فضل جان سره کومه واقعه وشوه نو د ټولو نه مخکې به زه دا خبرو کوم چې زمونږ په سوسایټي کې دا واقعات نن سبا ډېر زیات شوي دي او زه دا غواړم چې ستاسو کوم ویورز دي هغې دې نه خبر شي چې نن سبا په پاکستان کې داسې قسمه خلک روچت شوي دي چې هغه د جینۍ په شکل کې تاسو له راځي په سوشل میډیا باندې، په واتس اپ باندې، په ټلیفون باندې تاسو سره رابطه وکړي، بیا تاسو سره مختلف تصویرونه شیر کړي او هغې کې هغه تاسو ته دا وښیي چې زه ډېر زیات مالدار یم. بیا تاسو له دا لالچ درکړي چې یاره راشئ ما سره واده وکړئ او زما ډېر مال دولت دی او زما څوک شته نه، زه یتیمه یم. په دې شکل کې هغوی د دې ځای نه خلک بوځي او چې کله خلک لاړ شي نو هغه خلک بیا غیب کړي شي. او بیا دقه شانتي څنګه چې په دې ویډیو کې تاسو فضل جان دا ګورئ چې دته په غاړه کې زنجیر اچولې، په لاس کې زنجیر دی، په پښو کې زنجیر دی او په سټیټ کې دننه یو داسې بېوسي داسې قسمه حالات. دا خو یو زموږ مخې ته راغو خو ډېر خلک د خپل حیا د وجې او د پردې د وجې دا شیزان نه شیر کوي چونکې فضل جان فیملی ډېره زیاته غریبه ده او د هغوی د غربت دومره انتها ده چې هغه زه تاسو سره نشم شیر کولی. لکه هغه بس الله تعالی د هر مؤمن مسلمان د داسې حل نه وساتي. فضل جان د خپل کور واحد یو مشر و چې هغه خپل کور چلولو او دې وخت کې د فضل جان رونه چې دي هغه په ډېر یو عجیبه کیفیت کې دي او خلک ولا خیرات او زکات ورکوي، په هغې هغوی ټایم تېروي نو هغه به د خپل رور د ژوند بچکولو له پیسې د کوم ځای نه ورکړي. 2 میاشتې پس د فضل جان کور سره رابطه وشوه. د فضل جان د موبایل نه واتس اپ نمبر اکټیویټ شو. په هغه واتس اپ باندې د فضل جان یو ویډیو جوړه کړه او هغې د هغه سره چې څومره ملګري وو هغوی ټولو ته هغه ویډیو شیر کړه ځکه چې هغه دومره دغه ګینګ دی چې هغوی خپل نمبر هم نه یوز کوي. هغوی دقه نمبر یوز کړو د خور سره یې وله رابطه وکړو. خور ته یې ویل چې موږ له 60 لک روپۍ راکړه. خور او مور یې ورته ډېر زیات فریاد وکړو نو یو ورځې پسې بیا هغوی ته دا پیسې 25 لک روپۍ کوي. اوس دې وخت کې 25 لک روپۍ د هغوی نه ډیمانډ کوي. خو یقین وساتئ که تاسو دې کور ته ووایئ چې موږ له 2500 روپۍ بندوبست وکړو نو دوی هغه هم نشي کولی. دومره لکه د هغوی هغه بېوسي ده. کله چې مونږ سره د تورنګزو عمر تورنګزی ډېر ینګ هلک دی او ډېر انرجیټک دی او لګیا دی کار کوي په ګراوند باندې، هغه ما سره رابطه وکړو. ما ته ویل چې یو کیس خو ډېر زیات سینسیټیو دی او د چا د ژوند مسله ده نو مونږ خپل هر څه پرېښودو. مونږ ویل چې یاره د ټولو نه مخکې د یو د انسان ژوند بچکول دا زموږ د ټولو باندې فرض دی. الله تعالی به دې مونږ نه تپوس کوي چې مونږ خبر شو نو مونږ دې کې څه خپل رول ادا کړو. د هیومن رایټس نه هټ کې مونږ به حیثیت انسان دا درد لرو چې یاره که زموږ د لاسه چا سره خیر کې دي شي یا مونږ چا سره څه مرسته کولی شو چې هغه ولو کړو. هغه چې مونږ راغو د هغوی د کور هغه حالات مونږ وکته، د هغوی هغه پریشاني مونږ وکته نو یقین وساتئ چې هغې مونږ ډېر زیات یو کیفیت کې واچولو او دا مونږ بېوسي وکته چې زموږ د سټیټ څومره غټه بېوسي ده. خو دلته کې زه به د 4 ډي پي او صاحب شکریا ادا کوم چې کله هغه سره زموږ رابطه وشو د کیس حوالې سره یې سره ډسکشن وشو نو ډایرکټ FIR هغه پکې ټایم نه دی ویسټ کړی. لکه دې کې 2 رای نشته چې هغوی ډېر تادی سره. دې نه علاوه داسې ډېر زیات خلک
چې هغه په اړه کې درد لري خو مخامخ نشي راتلی هغې موږ سره ډېر زیات کومک وکړو په دې کې او موږ ته ډېر زیات ایویډنس او هر څه موږ سره هغې شیر کړه چې په هغې موږ د هغې ډېر زیات شکریا ادا کوو چونکې هر انسان یو درد لري. اوس دلته کې موږ چې کم حده پورې ورسېدو یا موږ ته کم حالات معلوم شو نو هغه دا دي چې دلته کې د سټیټ بېوسي ده او چونکې دغه ځای کې سټیټ خو شته خو سټیټ کې دومره طاقت نشته چې هغه موږ له دې بازیاب کړي. دې دپاره موږ کتونکو سټیټ کې دومره طاقت نشته چې هغه موږ له بازیاب کړي. په سټیټ کې سټیټ دی نو تاسو سوچ وکړئ او موږ دلته کې راشو هیومن رایټ چې کم دی خاموشه دی هغه چپ دی هغه تپوس نه کوي. په سټیټ کې سټیټ چې سټیټ تپوس نه شي کولی څه شوې هغې ادارې ډېر عجیبه شانتې لګي. جی الف خان اوس خبره داسې ده چې کم موږ د آل پارټیز راغواړو یا پارټیز به ته هټ کې کو موږ هغه ټولو خلکو له دعوت ورکوو څوک چې په انسانیت کار کوي څوک چې په انسانیت دردیږي خدای دې کي چې هغه هر څوک موږ هغوی ته دا دعوت دی چې د اتوار په ورځ 4 بجې 4 کې زمونږ میټینګ دی څومره چې سوشل اکټیویسټ دي د هغه د ټول خیبر پښتونخوا هغوی ته موږ دعوت ستاسو د وساطت موږ هغوی له دعوت ورکوو چې راشه او د فضل جان د پاره یوازې نه دا د ټول معاشرې د پاره تاسو یو आवाज جوړ شي او خلکو ته اوخای چې نن یو فضل جان سره دا واقع شو نو د سره تړلې ډېرې زیاتې واقع شوې دي. په پیښور کې د پولیس ډپارټمنټ کس تللی دی هغه سره دا کار شوی دی. ستاسو د 400 د سړیرو سره تعلق لرونکي 2 کسان غیب شوي دي هغه اوس را پیدا شو. داسې ډېر زیات خلک دي چې هغه دې وخت هلته کې پراته دي او په دې انتظار کې دي چې زموږ فیملی به پیسې ورکوي او موږ به دلته آزادوي. نو زه ریکویسټ کوم ټول سوشل اکټیویسټ ته ټولو پارټیانو ته ټول انسانانو ته ټول مسلمانانو ته زه ریکویسټ کوم چې خدای ته وګورئ راځئ رایوځای شئ او چې موږ دې دپاره یو لایعمل جوړ کړو چې یاره که نن موږ فضل جان داسې پرېښودو نو سبا کېدای شي چې زما کور کې دا کار وشي سبا کېدای شي تاسو سره دا کار وشي نو په دې به موږ خاموشه کېږو نه. دا به موږ سټیټ ته ښایو چې یاره تاسو داسې قسمه ځایونه ولې نه تباه کوئ تاسو داسې قسمه خلک ولې په دې معاشره کې پرېږدئ. په کار دا دی چې تاسو دغه خلکو خلاف یو داسې ایکشن والئ چې سبا څوک دا جرأت نشي کولی د دې کار دپاره. صحیح ډېره زیاته مننه کوم کتونکو پروګرام اوږدېږي خو د اتوار په ورځ 4 بجې زما چې څومره سوشل اکټیویسټ ملګري دي دې دپاره وخت وباسئ ستا په کلي کې هم کیدی شي بیا هم دغه شانتې اواز چې ته یو څه به ترې جوړېږي نه نو دا اوس یو قدم واغستی شو او د شاهنام خان په مشرۍ کې او زه ورله د خپل پوره ملاتړ اعلان کوم چې زه په دې کې ورسره څنګ په څنګ یم نو زه به خپل ملګرو ته داسې دعوت ورکوم د اتوار پر ورځ 4 بجې کوم ځای دی دا جی دا ډاکټر نرګس مشتاق سره سټي کلیف سکول دی په هغې کې دا زموږ پروګرام به وي. صحیح ده نو د 400 نوخار مردان ثوابه سواد دیر څومره خلک ما ګوري ستاسو د علاقې نه دغه شانتې خلک اغوا شوي دي لہذا په دې کې زموږ سره ګډون کې او دې کې داسې پټې خبرې دي چې بس انشاءالله په دغه 4 تاریخ باندې په او جی دا نه جی 4 بجې د اتوار پر ورځ 4 بجې د اتوار پر ورځ روان اتوار چې کوم دی 4 بجې په سبا نه بل سبا په دې کې به تاسو ته شاهنام خان چې کوم بریفینګ درکړي تاسو به خیران شئ دا زموږ په کور را روانه ده زموږ په ځان را روانه ده چې زموږ په ځان را روانه ده د هغې نه د بچ کېدو دپاره دا انتظامیه هم ویښول وي دا سټیټ هم ویښول وي د ریاست چې کومه ذمهواري د هغوی ته به خپله ذمهواري خو هم ورکول وي نو چې کوم په قوم خوږېږي څنګه چې شاهنام خان ووي هسې نه چې زه ویوز او لایک ته کښېنم چې ویوز او لایک راځئ چې پریکټیکلی عملی کار وکړو په دې عملي کار کې راځئ چې شاهنام خان ملګري جوړ شو راځئ چې پزل یوازې را خلاص نه کړو د پزل شان زموږ ډېر رونه مشران دې وخت کې د دغې خلکو په دې پاکستان کې چې کوم سټیټ جوړ شوی د هغوی په ګریپ کې دي لکه کروڑه روپۍ ته غواړي د SHO ذکر چې دوی وکړو کروڑ روپۍ ته غوښتې 30 لاکھ یې ورکړئ چې SHO شان سړی پیسې ورکوي نو ډېر عجیبه شانتې لګي د اتوار پر ورځ 4 بجې پروګرام کې دا سر ضرور ګډون کې من نه خوشحاله اوسئ.